السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، دا یو ویډیو تاسو زه شریک کوم، خو د هغې نه مخکې یو خبره کوم. د دروغجن او د منافق سره د الله امداد نه وي. لکه څنګه چې دا منافقت او دا دروغ د پي ټي آی والا وایي، لکه د مولانا بجلیګر صاحب دغه بیان دی زه تاسو سره شریک کوم چې هغه دوی ایډیټ کړی دی. هغه بیان چې هغه مولانا بجلیګر صاحب رحمه الله د مولانا صاحب متعلق کړی، یو خو دا چې دروغ چې تا هغه بیان راخلي هغه ایډیټ کړي، په هغې کې ته د عمران خان نوم لګوي او هغې نه چې کوم دی دا ثابتوي چې یعنې مولانا بجلیګر صاحب د عمران خان متعلق د الفاظ ویلي دي. یو خو دا دروغ دي. دویم دا منافقت دی چې دا الفاظ مولانا بجلیګر صاحب دغه بیان د مولانا فضل الرحمن صاحب متعلق کړی دی، نو ته بیا ولې منافقت کې چې نن په دغه ایډیټ شوي بیان باندې خپل عمل کې خپل ملګري په هغې دوکه کې، نو ته په دغه صحیح حقیقت باندې ولې عمل نه کوې چې هغې د مولانا بجلیګر صاحب یعنې هغه بیان ته په هغې باندې ولې عمل نه کوې چې هغه مولانا بجلیګر صاحب د مولانا فضل الرحمن صاحب متعلق ویلي دي او هغه الفاظ الحمدلله ثابت دي، هغه شته دي، نو ته هغه نه منې او هغه راغلې په هغې کې ایډیټینګ کې او هغه چې کوم دی نو عمران خان نوم پکې ورچې. دغه تاسو دا ټول واورئ ځان سره، دا ټول ملګري واورئ او مخکې شیر کې چې دوی دا منافقت دا دنیا ته ښکاره شي. عمران باندې دا الزامي چې ملک ورانوي نو بیا جیل کې څلا چې پانسي کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي؟ پانسي کوي چې کار اخلاص شي. که د مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانوي نو بیا جیل کې څلا چې پانسي کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي؟ پانسي کوي چې کار اخلاص شي. او که په دې ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زبانی جمع خرچونه مه کوئ، نو دا اواز خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی، نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوئ؟ خو دا واورئ چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی، دا خو جیل کې دی چې په کوړی کې دی او سل ځایه کې مه کوئ. انشاءالله په پاکستان کې به د هر رنګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو اواز لکه مفتی محمود نه چې سا وته په هغه وخت کې باس په دې مسله چې په دې ملک کې دوی چې دا د سود په پیسو د زکات نامه ایښې ده، د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بینکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي، دا زکات دی که نه دی؟ هم په دې باس کولو چې هارډ اټیک پې وشو ساتې ووت. که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې که نور به څوک څه نه وایي؟ نه. سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیا و، تعمیر کېده، پیریان او دیوان یې اخته کړي او دا غټ غټ کاڼي بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیه السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه، وی ولې؟ وی وخت دی پوره شو. وی الله ته ووایه چې دومره صبر خو وکړه چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې، نن یهود کله پکې اور لګوي، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي، پکار ده اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څوم قبله اول ذات کړې نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه، په ټپو. تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده او تا له کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ، قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک کوي. دا مسلمانان